بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو علم خان شیرپور کیمرامین را سره اظهر خان دی یو وارې بیا په هغه دریو ځوانانو باندې به خبره ترې کوم چې ډېر په بې دردۍ سره وژل شوي زما ځای کې چې دا کومه وینه دا شګه وینې نو په دې باندې هغه کس وژل شوي دي کوم چې د ځان سره راوستي وو ډېرې مهمې خبرې به سره په دغه پروګرام کې زه شریکوم ضرور اورئ کوم چې ما واورېدل او کوم چې ما احس کړل هغه به دې کې زه شریکوم اکثره خلک وایي چېرې علم خان شیرپور دا څه واقعه شوې ده ډېر خلک لا خبر هم نه دی ما خبره کېږي د زلیخې قسم ختمه کړله او هغوی خبر نه شو دا درې ځوانان او درې واړو ځوانانو بل شاته یو ډېر لوی داستان پرېښی دی یو ډېر د غم داستان یې پرېښی دی یو عدنان یو خماد او یو سجاد او هغه دې ځای کې په دې مین شهره باندې د شپې قریبا 8 بجې وژلي شوي دي په دې مین شهره باندې اوس په ګرانو کتونکو پرون موږ دلته کې ګرځېدلو موږ یو خول پیدا کړو دا خول نه ده د تمانچې دا کارتوس پرون موږ دې یو پیدا کړو دوه چې کوم دی نو په دې ځای باندې لګېدلي دوه په دې ځای باندې یو دلته لګېدلي یو دغه شګه چې په سره یو وینه دلته کې ده اوس ګرانو کتونکو دا ګاډۍ د دې اړخ نه راځي چې د دې اړخ نه راځي د دې برجې سره دا ګاډۍ لګېدلې ده دا وګوره دې برجې سره راځي په دې ګاډي لاسې شوی دی نو دې سره جنګېدلی دی چې دې سره جنګېدلی نو دا علاقې خلک خبر شوي دي دې ځای کې چونکې اکسیډنټ ډېرې زیاتې شوي دي مخکې د هغوی چېرې اکسیډنټ وشو نو چې دوی راوتلي دي نو ګاډۍ خو دې ځای کې وو او د ګاډي دا وینې پرتې دي دا وګوره په دې ځای باندې ډزې شوي دي اوس دا درې ځوانان دا 2 بجې په موټروی لیدلې شوي دي چې د پېښور نه راغلي دا کوز شوي دي بیا د هغې نه پس یو بارګین ته ورغلي دي بارګین کې چې کوم دی نو پیسې راغستې دي چېرته سودا به یې کوله هغه وایس راځي بیا اوس 8 بجې د شپې دې ځای ته څنګه راتګ کېږي نو دغه سوال دی چې دوی چېرته ایسار شوي دي مجبور کې کېدی شي زه غواړې کومه خبره کومه نو زم کېدی شي زما په سوچ کې کېدی شي چې دا درې واړه ګناهګار دي د دې کې یو کس ګناهګار دی دوه پکې داسې لاړل ګرانو لکه کوم کسان چې راځي نو شپږ ډزې کوي او یو ډز دومره قیمتي ډز کوي چې هغه یو کس ځان سره راولي هغه دننه لاړ شي دننه اوبوس کي او اجل راغستی وي چونکې هغه دننه ناست وي او بیا روزي دلته دننه شي دننه چې کوم دی نو د نورو کسانو سره ناست وي او بیا چې کوم دی نو هغه روزي هغه دې ځای کې ولاړ دي ښه ټول خلک هم ولاړ دي هم ولاړ دي او د شا نه راشي په دې ځای ولي چونکې هغه مخکې نه په دې اوږه لګېدلې وي وار ټکول هم شوي وي د هغه جامې هم چې کوم دی نو غونډې شلېدلې وي وار ټکول هم شوي وي خو دغه هلک چې ځان سره راوستی دی نو هغې دننه کړی دی چې دننه شوي دي نو هغه جل راغستو نو مرله بیا رووته دغه ټیم کې دا 2 کسه دلته دې ځای کې پراته دي ښه بله یو مهمه خبره ورته په دې کې کومه چې ما ته کومه دلته کې وکړې شوله کسان د کلي خلک راغونډ شوي دي ولاړ دي چې اکسیډنټ شوي دي دا دې وخته پورې څوک نه دي خبر اوس دې کې څه کسان وو یاره دا 2 پکې خو ژوندي دي هسپتال ته رسول دي نو په دغه کسانو کې هغه کسان هم ولاړ دي کوم چې ویشتل کوي نو هغه بیا راشي د هغوی بیا ډز بیا خلک رامنډه کړي چې بیا څه جوړ نو دې ځای کې هغه شپه یو ډېر عجیبه شانتي منظر پیش شوی دی خلکو کتلی دی زه بیا تاسو ته وایم چې کومې قلا ته دا کس ځان سره راوستی دی دا یو چې دا کومه خبره چې مخې ته راځي وي دا تاسو څنګه پته ولګېږي دا خبره هم د دې ځای نه تلې ده چې دا یو یې ځان سره راوستی دی دا 2 ځان ته ایسار کړي دي نو چې ایسار کړي دي نو ګاډۍ خو را روان دي خو په دې ګاډي د شا نه زه یم چې ډز شوي دي نو چې ډز شوي دي نو دا ځکه دې برجې ته لګېدلي دي او بیا دې دغه ځای کې ودرېدلي دي او بیا چې دوی رامنډه کړي دي داسې نو په دې ځای باندې دا دواړه لګېدلي دي او دا بل چې کوم دی نو دا هغه ځای نه دا وینې پرتې دي نو دا بل چې هغه ځای کې د هغې قلا نه روځي نو د هغې قلا نه ګوره هغه اجل راغستی دی نو هغه ځای کې چې کوم دی نو بیا مري په دې وخت کې دلته ګڼه ګوڼه ده او په دغه ګڼه ګوڼه کې دغه ملزمان خو هم ولاړ دي چې کوم ملزمان چې کوم دی نو قتل کوي
بل ډزې ډېر قیمتي کړې 6 ډزې یې کړي دي او خو زره 60 ډزې کړي دي یعنې په ډزو کې ښه ایکسپرټ کس داسې عام کس دا ډزې نه دي کړي دا ډېر ایکسپرټ کس چې کوم دی نو دا ډزې کړي دي او دا کسان یې چې کوم دی نو ویشتې دي دا درې واړه کسان یې ویشتې دي څلورمه ورځ ده لا پته ونه لګېدله ګرانو کتونکو په دې موږ بحث مباحثه نه کوو نو ډېر کیسونه داسې دب شوي دي د هغې پته نه لګېدلې پایلونه یې بند شوي دي د ډېرو خلکو لاسونه اوږده وي هغه بس پولیس هم چې کوم دی نو خاموشه کوي چې اخوا دېخوا نو په هغه وجه باندې ډېر کیسونه چې کوم دی نو د هغې پته ونه لګي ډېرو کیسونو کې خلک دعوه نه کوي دعوه په دې نه کوي چې موږ خپل بدل په خپل اخلو شاید چې دې کیس کې هم داسې چې دا خلکه کم دی دا سجاد سجاد یې ځان سره مخکې نه راوستی سجاد د ګرانو کتونکو تاسو ته پته دي د اوبو خیان د یو ورور دی 4 ورځې مخکې واده کوي ډېر افسوسناکه پېښه ده چې هغې زه ذکر کومه د 4 ورونو یوه خورکې نن هغه پلار چې کوم دی په معامله کې ملازم و ذهني په دې پرېښې دی چې هغه مور چې یو زوی و که نه د اوبو خیان کې سهاره وه نو هغه ځان سره راولي او هغه په دې لاس لګېدلې وي دننه لاړ شي اوبه کې وڅښي د نورو کسانو سره ناست وي هغه کسان چې ګیټ پلو کې هغوی چې روزي نو دی به ورسره روزي نو دغه ځای کې ولاړ دا کس غلی راتاو شي او بس په دې ځای باندې څور خلک ناست ډېره حیران کن شان لمحه وه چا چې دغه ډزې لیدلي هغې کې به هم خوف په خراس وي خو چونکې خلک ډېر زیاته اوس بلد شوي تاسو به پتې په تنګي کې اعتماد پلازا کې چوکیدار په چاړو وهي او هغوی وایي چې به دې خو مړ شو نو بس لاړ شي دی نو هغه ژوندي وي پرون چې کوم دی هغه په حق ورسېده اعتماد پلازا دا کیدی شي چې هغه پلازا ته کې ډېره مشهوره پلازا ده او ډېر زیات رش دی پې لکه خلک وایي چې زه پکې دوکان ونیسم دغه هم وجه کیدی شي ډکیتي هم کیدی شي خو تر اوسه د هغې هم پته ونه لګېده نو امن صورت حال هلته کې هم ډېر خراب دی چونکې د دې د پولیس سره د هغې نه پس کار دی چې علاقه هم ورسره تعاون وکړي هغوی سره هم له ډار دی لګېدلي او پولیسو خپل کار په ایماندارۍ سره وکړي نو دې کیس ته به ورسي چې وجه څه وه ولې په څه دا دومره په بې دردۍ سره 3 ځوانان هغه مړه شو دې کې خامات چې کوم دی زما سره یې ښه رابطې وي ولې چې دوی والد صاحب بیمار هم شاعر هم د ډېرو کتابونو لیکوال دی نو کله کله به ما سره به انټرویو کړه ما ته به خامات وي یاره بس بابا نه موږ په دې خفه یو او خیر دی دې به تاله درځي موږ سره د هېڅ هم کمي نشته د علاج معالجه هم کوو ورڅه کوو دا ګپ شپ به لګېده نو هغوی ته پلار ډېر ګران و 4 واړه ورونو ډېر اتفاق دی عدنان چې کوم دی نو دا 6 ورونه دي غالبا یو دې لاړه نو 5 پاتې شو او یوه بچی وه یوه لورکۍ وه ما دې نه مخکې ویلو چې 2 لورکۍ وي یوه لورکۍ ده او ډوډۍ اوس یې بله وشوله د احمد 2 کالو کې بچي نو اوس خدای پاک ولې دا زیری به ورکو چې د اولاد به خاوند کېده او پکې د دې دنیا نه هغه لاړه دغه شانتې د سجاد قصه چې کومه ده ډېره عجیبه قصه ده د هغه 2 خویندو وجاړو د هغه یوې بچی وجاړو د هغه 4 وروڼو وجاړو یو ډېر خاندانونه چې کوم دی نو ځان سره په دغه کړل په دغه ټیم کې او په دوی باندې څومره سختې تېرې شوي سجاد سره به څومره وال ټکول شوي وي سجاد چې بیا دننه تللی دی اوبه څکي او بیا د دې خلکو سره ښه بېغمه ناست دی اجل راغستی دی چې دغه ټیم یې وه د جمعې مبارکه شپه وه نورې په دې دنیا نه وه واپس روزي خپلو ملګرو ته ګوري ګڼه ګوڼه هم ویني او دغه ټیم کې کس راشي ونی یعنې دغه ټیم کې سړی خو په دې دغه کې وي نو هغه په دې داسې به وتلی و دې خوا لار وه یا به دې خلکو ته وي چې ما له پنۍ راکړه خو هغه بلکل مطمئن و هغه زړه کې دا یاره نه وه د سجاد چې زه به اوس وجلې کېږم چونکې دا ځان سره راوستی شوي دي او بیا دلته کې چې کوم دی نو دا واقعه ما ته راغلې ده نو هلته ولګېدل یو دلته کې چې کوم دی نو هغه ولګېده ډېره افسوسناکه پېښه ده موږ به تر هغې خبرې کوو چې پولیس دې په دې کې خپل کار نور خوب تیز کړي 4مه ورځ ده او پولیس سره چې کوم دی نو تعاون په کار دی بغیر تعاونه چې کوم دی نو هېڅ هم